سلامونه نیکې هیلو احترامات ملګرو. چونکې تاسو ته پته ده چې نن د الیکشن ورځ ده. یو طرف ته پاکستان تحریک انصاف دی، بل طرف ته تاسو وګورئ پی ډي ایم دی او عوامي نیشنل پارټي چې کومه ده نو هغه ډېر په جوبن کې ده. د کیمپونو حالات تاسو وګورئ چې کیمپونو کې څه حالات دي. تاسو ته به اندازه وشي چې الیکشن د چا په سایډ باندې دی، د چا په حق کې دی. نو دا تاسو وګورئ، ستاسو د وړاندې ده. یو طرف ته د پاکستان تحریک انصاف کیمپ دی، بل طرف ته د پی ډي ایم کیمپ دی. وګورئ تاسو چې جوش خروش کم طرف ته دی. السلام علیکم ملګرو، ذکر الله یوسفزی یم. دا وخت د لزاک روډ پېښور کې مسجد وګورئ او دا خلک کوئی خان صاحب سره دغه کوي، خان صاحب سره مقابله کوي. کرسۍ وګورئ ټولې خالی پرتې دي، یو کس ول نه راځي. او بل خوا د خان ټایګر وګورئ، ماشاءالله په زرګونو تعداد کې دي او بالکل په موږ باندې نمبر نشته دی او چې خالی سیټونو کې ناز دی. تاسو ورته لږ وګورئ او لږ پسې هم خاندئ چې سیټونه خالی دي او دوه غله پکې ناز دي. دغه فیصله کوي، دغه فیصله موږ نشو کولی. ستاسو د وړاندې د جي دغه تاسو وګورئ. زه تاسو باندې نورې ویډیوګانې هم ګورم، خو دا ضروري دي چې تاسو وګورئ. دا ستاسو د وړاندې دی جي دغه د پی ډي ایم کیمپ دی، دغه هم تاسو کتی شي. بل طرف ته د پاکستان تحریک انصاف کیمپ هم کتی شي. باید چې تاسو به کتلي هم وي، پوه شوي به هم یې. جی دغه وګورئ. بهرحال فیصله به ماسخوتن کیږي چې څوک ګټي څوک بیلي. په دې هم نه ده چې یو طرف ته دې ګڼئ هغه دې خامخا وګټي، بل طرف ته دې ګڼنې هغه دې وبیلي. خو بهرحال ریسنټ حالات چې کوم دي نو دغه دي ستاسو د وړاندې دي. خلک ډېر زیات جوش و خروش کې دی. موږ وایو چې دومره خلک به راونه وځي، خو بهرحال خلک را روان دي، راوتي دي. دا وګورئ جی، دا ستاسو د وړاندې دي جی. ګټه به د چا هغه به ماسخوتن پته لګي. ماسخوتن به سره لایو راځو، په دې باندې به خبرې اترې کوو. خو چونکې اوس دا ټایم چې کوم دی دغه صورتحال دی، دا تاسو وګورئ. موږ به څه ټایم پس لایو راځو، د نوې صورتحال نه به هم تاسو خبرو. خو دا ویډیو چې کومه ده دا ستاسو لپاره ډېره مهمه او ضروري وه، ځکه چې مینهوالو ته پته ولګي او په دې باندې پوه شي. ممکنه ده چې تاسو پوه شوي او د انتظار